دې چې لاړو ښځه او بچي ورسره وو مال ډېر و بیا مور او پلار تپوس مور او پلار ترې نه یېرو 12 کاله دا هلته تېر کړو او هر کال به د یو حج لکه سعودي کې پاتې کېدو حج له به هر کال به د یو حج کو خو چې د بیت الله شریف نه به حج کو او خپل حج به یې پوره کو طواف به یې وکړو حج به پوره شو د حج ورځې به لاړې او رابغې د شپې به سملاستو نو په خوب کې به ورته اواز وشو وی حج دې نه دی قبول شوی و یو مور او پلارو د هغوی یو ځای او صرف یو ځای د هغې زوی په انجینرۍ کې نوکري وشوله انجینر شو لږ نږدې و نوکري وشوله په هفته کې به یو ځل کور ته راته بیا نه شو راتلی یې مور ته یې مورې ما ته لږ تکلیف وي نو ځان سره دا واړه بوځم ستاسو اجازه شته مورې ورته یې بچي اجازت دی ته واړه دي د ځان سره بوځه خو زما او د پلار د ګوره نور څوک نشته دکه یو ته زمونږ بچی ګورې زمونږ پکې تپوس کوه زمونږ پکې تپوس کوه دا بچی به یې تپوس له راتو څه موده تېرېده هغه سعودي ته افلا یې وکړه په نوکرۍ راغلي په هغې کې وشو سعودي عربو ته انجینرینګ په پوسټ باندې دا و نوکري هلته وشوله مور او پلار له راغلې مورې زما په پاک ملک ته نوکري وشوله او بچي به هم د ځان سره بوځم او لاړ به شم مور او پلار ډېر زیات خوشحال شوي بچیا چې څومره الله دې ترقي درکړي موږ پرې دومره خوشحالېږو زه لاړ شه سعودي ته او ځان سره دې بچي بوځه خو زمونږ پکې تپوس کوه زمونږ پکې تپوس کوه دې چې لاړو ښځه او بچي ورسره وو مال ډېر و بیا مور او پلار تپوس مور او پلار ترې نه یېرو 12 کاله دا هلته تېر کړو او هر کال به د یو حج کو لکه سعودي کې پاتې کېدو حج له به هر کال به د یو حج کو خو چې د بیت الله شریف نه به یې حج کو او خپل حج به یې پوره کو طواف به یې وکړو حج به پوره شو د حج ورځې به لاړې او رابغې د شپې به سملاستو نو په خوب کې به ورته اواز وشو وی حج دې نه دی قبول شوی حج دې نه دی قبول شوی 12 کاله حج کوي او چې وده کېږي د شپې نو د شپې ورته اواز کېږي په خوب کې وي ستا حج قبول نه دی چې په 12 کال حج وکړو او د شپې دا خوب ولیدو ډېر زیات خفه شو یو ملګري وي وروري تپوس ته وکړو 12 کاله مې وشو حج کوم او چې حج وکړم نو اواز راته وشي حج دې قبول شوی نه دی په خوب کې ملګري ورته وویل وی روجانه یو تپوس درنه وکړم او وی په کلي کې دې څوک شته وی او یو مور او پلار بوډاګان وو وی د هغوی تپوس کې چېرته کړی دی یاره د هغوی تپوس مې نه دی کړی وی فورا لاړ شه د مور او پلار خبر دی واله ملک ته لاړ شه د مور او پلار خبر دی واله وی ښه دا د مور او پلار خبر دی په ایمرجنسي کې ټیکټ راواغسته او راغی ملک ته راغی پاکستان چې راغی 12 کاله بعد راغی خپل کلي ته ځي نو په لاره کې ورله څوک مخې له ورغلم تپوس یې ترې وکړو یاره هغه پلانکې کاکا ته پېژنې خپل پلار نوم یې ورته واغست وی هغه ته پېژنې وی هغه خو پېژنم وی په څه حالت کې وی هغه خو په خپله مړ دی هغه مړ دی او هغه بوډۍ ټبرې ده هغه ژوندی ده وی څوک یې شته په دې کلي کې بیا د هغوی یو زوی و خو چې ته سعودي ته مخکې تللی دی او بیا یې د دې مور او پلار اړو تپوس نه دی کړی د هغې مور او پلار یې اړو تپوس نه دی کړی پلار ولم نورو خلکو ته او ده خو پته ولګېده چې دا شکایت خو زما وشو چې یو زوی دی او د مور او پلار تپوس یې نه کړی دا زوی خو زوی بهر حال په لاره روان دی او دا سوچ کوي چې نن به د مور سره سترګې څنګه مخامخ ما به مور معاف کړي ما ته به مور وچې ورک شه زما له خوا نه ستا پلار پردو خلکو قبر تپوس کړی دی
نن ته راځې ووایي چې ستا تپوس ته راغلی یم په دې سوچ کې روان دی لاړ خپل کور دروازې له ورسېدو چې دروازې له ورسېدو دروازې ته دننه شو ویې کتل یو بوډۍ ښځه د ده مور د اړوکو ډانچه په کټ کې پرته ده د اړوکو یوه ډانچه په کټ کې پرته ده بلکل خلاصه په خلاصه غلی غلی ورغی د مور خواله چې ورغی هغه ځان سره بنګېږي ده ورته غلی غوږ کېښود چې دا زما دا مور څه وایي چې غوږ یې کېښودم دا مور یې ځان له غلی غلی دعا غواړي وی الله زما یو ځای روغ رمټ او صحیح سلامت کور ته راولي الله روغ رمټ کور ته راولي چې ما قبر ته کوزه کړي چې د قبر ته خو د بل چا په لاسو کې کوزه نه شم الله زما د زوی حفاظت وکړي دا دعا یې غوښتله دا زوی ورته په ژړا شو وی مورې دعا دې قبوله شوه زوی دې په خوا کې ولاړ دی دعا دې قبوله شوه زوی دې په خوا کې ولاړ دی مور یې ورته وایي زویه ما ته خو پته نه لګي چې زما زوی که بل څوک زه خو پر سترګو ړندی به تا نه وینمه زما د سترګو نظر ختم شوی دی ما ته خو پته نه لګي چې زه ستا ته زما زوی یې هغه زوی ورته وایي مورې چې ته ما نه وینې زه به تا ته څنګه ثابتوم چې زه ستا زوی یم هغه مور یې ورته وایي بچیه ما سره یو علامت شته زه به تا وپېژنم زما سره یو علامت شته زه به تا وپېژنم وی څو وی ما ته دې دا سر رانږدې کړه دا سر دې ما ته راښکته کړه چې دا سر یې راښکته کړو او دې مور یې دا مخ وله ښکل کړو وی الله ستا لاک فکر دی زما زوی ما له راورسېدو زه ورته ویې مورې څنګه دې وپېژندلم وی داسې مې وپېژندې ستا د څرمنې نه به یو بوی تو بوی ستا د څرمنې یو بوی و هغه ما ته یاد دی ما چې نن ستا مخ ښکل کړو هغه بوی په تا کې موجود دی 12 کاله تېر شوي دي خو د مور نه د زوی بوی نه دی هېر شوی د مور نه د زوی بوی نه دی هېر شوی هغه مور خدمت یې وکړو د زوی وفات شوله د زوی په خپلو لاسو دفن کړله کفن دفن یې چې وکړو لا واپس یې ملک مې څوک نشته دی چې خپلو بچو له ځان ورسو بیا سعودي ته لاړ چې سعودي ته لاړ په 14 کال باندې چې حج وکړو په 14 کال چې حج وکړو او د شپې وده شو نو خوب ویني په خوب کې ورته آواز وشو وی الله ستا حج قبول کو دا حج دم قبول شو او 12 چې د مخکې کوم حجونه کړي وو هغه هم الله قبول دا دم قبول شو او هغه 12 حجونه دم قبول شو ځکه چې مور د نارضا لاړه د دنیا نه تاسو د مور شکایت مونږ ته راوړئ تاسو د پلار شکایت مونږ ته راوړئ تاسو د مور او پلار شکایت تاڼۍ ته وړئ الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي الله زمون په سر چې دا پټکي دي زمون په دې بدنونو چې کومې دا سپینې کپړې دي الله هسې نه چې د قیامت په ورځ مې رسوا کړي چې ستا له مور او پلار الله چېرې مونږ دې ته پرېنږدي الله چېرې مونږ دې ته پرېنږدي مونږ د مور او پلار په دعاګانو کې رنګ کړي الله مونږ د مور او پلار په دعاګانو کې رنګ کړي واخر دعوانا الحمدلله